کله چې بنده مور او پلار یا یو د دې نه بیل یو قبر ته یې کوز کړي نو بیا بنده ته احساس ورشي هغه وره موسی علیه السلام به کوهي تور ته تو وی کله چې مور وفات شوه کوهي تور ته لاړ الله ورته وفرمایل ای موسی خیال کوه چې راځي اوس ګورې ته چې مخکې راتلې تا به شاته د مور دعا وه اوس چې راځي ډېر په خیال باندې راځه ګورې اوس تا ته په لار کې شرونه ډېر ګورې تیار ناستي کله چې زوی سحر د کور نه وځي او مور او پلار ورته دعا وکړي په لاره یو ضرر او تکلیف دې ماشوم ته او دې بچي ته چې کوم دی ضرر نشي رارسولی ولې الله د دغې مور او پلار دعا چې کوم دی قبلي ضرور ده نو مور او پلار ته دا نه دي ویل پکار چې مونږ ته دعا وکړه کیدای شي د مور او پلار ړه نه وي ته د مور او پلار سره داسې رویه اختیار کا داسې خدمت یې وکړه چې بې اختیاره د هغې د جیبې نه تا ته دعاګانې جاري شي هغه د چا نه دعاګانې غوښتل نه دي پکار کیدای شي د هغه زړه تا ته ښه وي او که ښه نه وي ته هغې سره داسې معاملات اپنو کا داسې ژوند ورسره تېروه چې بې اختیاره هغې د خپلې ژبې نه د زړه نه دعاګانې تا ته روانې شي هغه نو همیشه دپاره د خپلو والدینو احترام کول پکار دي په دې کې مونږ ډېره زیاته کوتاهي کېږي زمونږ نه خاص کر د ځوانانو نه رسول الله مبارک وفرمایل قرب قیامت د قیامت په علاماتو کې قیامت ته نږدې به یو دا خبره را پیدا شي چې اولاد به د خپل مور او پلار نافرمانه وګرځي هغه زوی به د مور او پلار خبره نه اوري خو د خپل یار او د دوست خبره به اوري هغه تاسو وینئ نن دغه والدین د خپل زوی دوستانو پسې بیټکونو باندې ګرځي ورته وایي ای بچیا زما دا زوی خو زما خبره نه مني ستا خبره مني ته ورته دا خبره سمجاو که پوهې که رسول الله مبارک فرمایي په کورونو کې به دغه لورانې میندې شي او میندې به لورانې شي هغه په کورونو کې به دغه لورانې مور ته داسې اډر کړي او داسې خبره به یې غورځي ته به وایې چې دا لور مور د چرته دې کور کې چې کله دا حالت شروع شوي دا د قیامت علامات دي هغه دا قرب قیامت دی هغه نن په هر کور هر محله کې د والدینو حالت چې وګورو د دغه اولاد په نظر کې د خپل یار او دوست مقام ویلو یي خو د خپل والدینو نه وي چې دی په کم مقام د والدینو د وجې نه ولاړ دی دا زمونږ بدقسمتي ده دا به بدبختي زمونږه چې د دغه سرمایې نه مونږ خپل ځان قیمتي نه کړو هغه نو محترمو کو د چا والدین ژوندي وي ښه قدر احترام ادب د هغې کول پکار دي خبره کو د هغې غلطه وي نو هغې ته سر ښکته کول پکار دي قرآن فرمایي ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما تاسو د مور او پلار ته اف قدرې مه کوئ تاسو د مور او پلار مرټې دي په خبره کې چې ته په څه پوهېږې زه پې پوهېږم اوسني ځوانان خو دا خبره کوي دا جدید دور دی دا ماډرن دور دی دا زمونږ والدین زمونږ مشران د زړې زمانې دي دی په دې څه پوهېږي هغه دا خبره به تاسو ډېره اورئ او دا ډېره د بدبختۍ خبره ده دغې زوی دپاره چې کم زوی د کم پلار نه پیدا وي دغه پلار دا خپله ګیره په دې دنیا کې سپینه کړې ده ستا به څه تجربه وي ستا به څه چې کم دی کتل وي ستا پلار او مور په دې دنیا کې پلار ګیره سپینه کړه او مور سر سپین کو هغه هغې ته د دنیا د ژوند تېرولو پته لګي ته خو اوس راغلی تا د دنیا د ژوند د تېرولو څه پته لګي هغه نو ځوانان د خاص کر د دې فقرې نه واوړي چې دا ماډرن دور دی دا جدید دور دی دا خلک د زړې زمانې دی دی په دې باندې څه پوهېږي هغې ډېر ښه پوهېږي په هغې باندې او بیا مشرانو ته الله یو بصیرت ورکړي هغه کشران هغه څه نه ویني کوم چې مشران ویني دنیا کې هغه او بیا سپینګري او بزرګ چې د هغې د سپینو ډکو نه الله له حیا ورځي نو زوی له ولې ورتلله دي پکار چې ستا د پلار سپین ګیره وي او ستا د مور سپین سر وي او ته د هغې قدر نه کوې ته هغې هر وخت جړې هغې هر وخت ستا نه په زړه کې ګیلهمن وې نو ستا دنیا هم تباه شوله ستا آخرت هم تباه شو نو محترمو د خپلو والدینو قدر پکار د خاص کر ځوانانو ته هم دا پیغام دی ځوانانو طرف نه نن چې دا څومره ځوانان بېروزګاره دي
یا دا څومره ځوانان په ټینشن ډپریشن پریشانۍ کې دي د دغې ځوانانو د پلارانو نه تاسو تپوس وکړئ وی زما دا زوی خبره نه مني هغه دغه پلار د زوی دپاره ځمکه خرڅي پټې خرڅي هر څه کوي ورله چې زما د زوی د دنیا کې یو مقام حاصل شي خو دغه زوی د پلار د قربانو ته چرته هم نه ګوري هغه ځکه دنیا کې کوم اوچت مقام غواړې د دغې قدمونو کې سبا و بېګا کښېنه نو الله به اوچت مقام درکړي او کو دغې قدمونو کې سته ناسته نه کوې چرته د لوړ مقام سوچونه مه کوه دنیا کې بیا ستا سر به هر وخت په غم کې دننه ډوب وي هغه نو همیشه د پاره د والدینو سره د احسان او د ادب او د عزت او د احترام معامله کول پکار دي الله